کم ماشوم چې د غربت د لاسه خودکشي کړې وه په سلطانه کې هغه ماشوم چې دی که نه هغه تر اوسه پورې لا پروت دی او هغه له چا اواز اوچت نه کړو او تاسو ته پته شته د هغه مور د هغه خویندې دا ټول په جړه جاړي وایي دا موږ له راولېږئ صحیح ده نو باچا لاله وله کار شروع کړی دی په القاسم کې انشاءالله العزیز کاغذونه به تیار شي او ټیکټ میکټ او دا چې دی که نه تقریبا ساعت 9000 ریاله په هغه باندې راځي نو انشاءالله العزیز دا به وله مونږ وکړو مونږ او زمونږ چې کوم ملګري دي خو باقي که تاسو د هغه سره نوره څه مرسته کولی غواړئ ځکه چې د هغو په کور کې ډېر زیات غربت دی د الله د رضا دپاره هغه که هر څومره تاسو د هغه سره کوئ د خپل طرفه نو زه درته نمبر ویم یعقوب سره رابطه وکئ دا نمبر دی 059 872 4431 باقي تاسو د هغه د هر څه نه بې فکر شئ انشاءالله العزیز په دې ورځ نیمه کې به هغه یو ماشوم ځان فانسي کړی و نن د هغو د فیملي وارث سره موجود یم خو تاسو به دا فایل او دا پاسپورټ د هغوی په دې میډیا کې زه ډېرې زیاتې ویډیوګانې وینم خلک وایي چې د هغو سره تاسو امداد وکړئ او څوک وایي چې موږ د هغوی فایل د القاسم کې جمع کړی او څوک څه وایي نو د هغوی فایل بلکل دا دی د دیو سره موجود دی د دیو نه ما تپوس وکړه چې ستاسو خواله څوک راغلي دي ستاسو نه چا فایل وړی که نه نو بلکل دیو وایي چې نه زموږ خواله څوک راغلي او نه زموږ فایل چا وړی موږ خپل فایل په خپله باندې شورتۍ ته هم وړی او هسپتال کې زموږ چې کوم رپورټ دی نو الحمدلله هغه هم کنفرم شوی دی نو ډېرې زیاتې ویډیوګانې خلک کوي او خلک پکې خپلې نمبرې شیر کوي نو زه د هغوی د فیملي سره موجود یم هغه دا وایي چې زمونږ د چا نه چاندې ته ضرورت شته نه د چا ویډیو ته ضرورت شته او دا کومې ویډیوګانې چې په میډیا کې شوي دي نو موږ تاسو ته ریکویسټ کوو چې دغه ویډیوګانې د هغو کور ته رسېدلي او د هغو کور له ډېر زیات درد ورکړی دغه ویډیوګانې ټولې کوزې کوي باقي ډېر زیات په میډیا کې خلکو خپلې نمبرې شیر کړي دي چې تاسو لکه په دې نمبر باندې د دې سره مدد کولی شئ نو زه د هغوی د فیملي سره موجود یم هغه وایي چې بلکل زموږ د چا مدد ته ضرورت نشته دی تاسو یو غلط میسج او یو غلط افوا هم راغستې په میډیا کې شیر کړې ده چې یاره دا د روپو د لاسه په تلاجه کې دی یا روپۍ نشته نو الحمدلله د هغوی چې څومره د دیرې والا دي بیا موږ پښتانه یو موږ له داسې هغې خبرې کول نه دي پکار چې موږ راشو او د چا بېزتي وکړو نو هغوی الحمدلله وایي دا د هغه د تره زوی دی وایي چې الحمدلله موږ د تلاجې پیسې هم جمع کړي او پیر علي محمد صاحب چې کوم امداد کړی هغه هم پکې شوی دی نور چې څومره مسلې دي موږ یې په خپله باندې کوو زموږ هیڅ قسمه ضرورت نشته او کومې نمبرې چې شیر شوي دي او نو دغه نمبر والا ته موږ ریکویسټ کوو چې تاسو د خپلې نمبرې ډیلیټ کړئ نو عجیب دا فایل موږ سره دی موږ د سویلي د شورتۍ نه او د شمیسي د اسپتال نه هر څه وکړو زموږ د پیرصدو یعقوب ماما د تنظیم مشر دی د سفاري هغه وکړو او پیر علي محمد موږ له د تلاجي پیسې جمع کړي دا د تلاجي ورګه ده او پیر صاحب زموږ ویل چې څه هر قسمه خدمتي تابعدار یم خو مهرباني وکړئ تاسو وایئ چې دا ورګي او دا کاغذونه د سفارۍ نه د القاسم نه به راځي او د القاسم کس دی هغه کړي دي نو موږ خو نه د القاسم کس لیدلی دی یو سړی زموږ خواله رانلی موږ 2-3 ورځې منډې والي خپل 4-5 کسانې دغه یې د تره زوی دی دا راسره او موږ یې کلیوالی موږ خو څوک هم نه دي لیدلي او بار ویډیوګانې کېږي چې د القاسم نه هلته کسان وایي چې د ورګې موږ د شورتۍ نه وکړي او د سفارۍ نه وکړي نو دا ټوله پراپګنډه ده مهرباني وکړئ دا دکانداري بنده کوئ نم چاندې ته ضرورت شته دی هېڅ څه ته هم ضرورت نشته دی زموږ یو څیز تاسو نه دی پکار خو دا مهرباني وکړئ چې باقي د دې خلکو ته د زړه درد مه رسوئ قسم مې دي په الله ما دا سوچ کوم ځان سره چې زموږ دا څه د منافقت ژوند دی یعنې چې کینو خبرې یو شان کوو کردار هم بل شان دی او دا نافرمانیانې سحر ماښام او نه د الله نه حیا نه د الله نه